أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله او چې چاته هدایت وکي الله تعالی فهو المهتد به هغه پرای راست باندې ده ومن يضلل او چوک چې الله گمراه کی ولن تجد لهم اولیاء نو تاسو به نمیندو دو دی پارا کارساز من دونه الله نه علاوه ونحشرهم يوم القيامه او جمع کو به موږ دو قیامت پر ورځ باندې على وجوههم فمخان لوري عميا وړاند بوي وبكمن ګونګیان بوي وسمن او کان بوي مأواهم جهنم د دو ټکانه به جهنمي کلما خبت هر چکلا وره مټسي زدناهم سعيرا نو زیات پکو دوتا مجا سختور ذالک جزاؤهم دا د دو بدله ده بانهم جکچدو کفروا بآیاتنا انکار وکړي موږ آیاتو وقالو او ویلا اذا كنا عظاما آیا چې کله سومو راډو کی ورفاتن او زرا زرا انا لمبعوثون آیا مجبا البتا پورتکیجو خلقا جديدا په نوی پیدایش سره اولم يرو آیا دو نو قتل ان الله کی بشک الله تعالی الذي غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړل اسمانونه او مځکه قادر ده على ان په دې خبره باندې يخلق مثلهم چې دو غند جوړ کی وجعل لهم اجلا او مقرر کړی ده دو د پاره یو مقرر وخت لا ريب فيه چې په هغه چې شک نسته فابى الظالمون الا كفورا پس ظالمانو انکار وکړو د هر شي سوای د کفر قل اي نبي جي تو ويا لو انتم تملكون کچیر تاسو یو مالکان خزائن رحمت ربي دما رب رحمت خزانو اذن لامسكتم نو البتا بیا بتاسو تم کړي وي یعنی نه به مو خرج کوله خشیت الانفاق ختم ده لخوفنا وکانه الانسان او د انسان قطورا بخیل د دې آیتو چې د شروع چې کوم مضمون ده د متعلق مو قران چې بار بار دا خبره کړې ده چې ظاهري تور باندې داسې آیاتونه خلک غریبان چوکې سرسری مطالعه یو آیات واری یو ترجمه واری قران یو آیات واری به دوه وای دا چې اوس مطلب چې الله جل شانو فرمایي چې چوک چاته موږ هدایت کو اپ رای راست چوک موږ گمراه کو به بل چوکې پرای راست نسی را راستواله نو ځین چې دا خبر راځي چې الله جل شانو په هدایت باندې کوي والله گمراه کوي به دي چې انسان اختیار ختم س موږ بار بار ویلي چې قران صرف بعضی چې دي کنه القران بعضه يفسر بعضا چې قران بعضی آیاتونه دی بعضو ول تفسیر کوي نو 13 سپاره چې غالبا موږ ویلي وو چې الله جل شانو هدایت چاته کوي من اناب الیه چې چوک الله طرف ته انابت کوي رجوع کوي او چې طلب نه به هغه الله جل شانو د دین ورکه انلزمکموها وانتم لها کارهون آیا دا موږ دین تاسو پرې واشنو باوجود دې چې تاسو ته خون نظر کوي نه داسې مشتاته نه ورکو یو شي طلبي به الله جل شانو ورکي داسې الله جل شانو هدایت هغه چاته ورکي چې د هدایت طلبي انابت ال الله پچ او چې انابت نه تنه تکله به طلب سه به الله جل شانو لري به یو فیلډ چې یعنی یو د دین شوبې چې بته یې کار بکې او به الله پاک لري او بل یو کیسه چې د دین چور شوبې دي چې دین حفاظت لپاره دین ترویج لپاره دین تبلیغ لپاره مقرر دي د چې انسان ټول چې پټک نسی چلیدل مثال کے طور پر یو کس تا عالم ده او دې په یو ټیم باندې علم حاصلې علم خلکو تور کوي په یو ټیم باندې د تشکیل کې تبلیغ کوي په یو ټیم باندې د التبه jihad ته پچیږي په هغه ټیم باندې د تصوف سره تعلق ساتي د سیاست سره تعلق ساتي نو دا ټول شوبې د پټک نسی کوله د به یو مضبوطه نسی انور به سپورټ کوي مثال کے طور پر یو کس ته تبلیغ په اعلی درجه کوي نو شو په اعلی درجه سره چې د تبلیغ کوي نو دا بهترین کار ده کوي د نور چې کوم شوبې دي دا به سپورټ کوي دا چې یو سړی د شمو درستا بهترین درس کوي دا به شو درس کوي نور به سپورټ کوي شو مجاهد ده
اب جهاد کوي د نور به سپورټ کوي. خو کچېره یو کس دا سوچ وکړه چې زه غټ مدرس یم، زه چې د کوم دین کم صرف دین دغه ده، چې دا ټکی وکړه کنه چې صرف دین دغه ده، دلته خطا اصلي. زه تبلیغ کم دین صرف دغه ده، دلته خطا اصلي. زه صرف تصوف کم صرف دین دغه ده، زه سیاست کم صرف دین دغه ده، دا غلطی ده. ٹھیک ته دین کې دین دا، دین مهنت دا، دین د پر قربانی دا، خو صرف دغه نه ده، دینه علاوه نور شوبې ست دي. او به کله انسان چې کله یوې شوبې سره منسلک ته اده نور نه نفرت کوي یا نور پس ژغېږي، هغه حقارت ته پزړچی، نو چې د کومې شوبې چې د دینه خدای لري کی ډیر کسان به مداسي کتلی چې د به کوم خپل کار چې لګیږي نه هغه کار جنې پاتسي د سجا اسباب الله جل شانو ته جوړ کی چې درې کی ګور ته خپل کار کې خپل شو بهترین کوا چورته نه کیږي، خپل صلاحیتونه خپل علمیت شو په حد درجه استعمال کا، خو نور سره تا څه کار ده. مثال کے طور پر یو کس تا ټول عمر مدرسې چې تر کړه ده د په تبلیغ مزاج نه پېږي، او دته چې تبلیغ علی بانسته پتا د په تبلیغ باندې تنقید چرنګ کوي. یو سره ده چې یو ټول عمر چې مدرسې ته تل نه ده، یو درس نه درویدل د علماء سره چې نسته نه ده، د ټول عمر تبلیغ کړه ده، اوس د په علماء په مزاج چ پېږي، د په علماء باندې تنقید چرنګ کوي. خامخه به دا غلطي کوي په دې خبره چې هر انسان چې کله یو فیلډ ته داخل سي به پته وته لګي چې دا اوس د خلکو چرنګ اهمیت ته او دا خلک چرنګ کار کوي چرنګ نه کوي. او هر فن پر الله جل شانو ولکل فن رجال، هر فن پر الله جل شانو رجال پیدا کړي او التبه مزه کوي. مثال کے طور پر موږ به آسان مثال واخلو، مدرسو په اعتبار سره به موږ چې اوس مدرسو چې رئیس مدرسو په اعتبار سره ټول اعلی عالم چې دا مثال پاکستان په سطح باندې مفتی تقی عثماني صاحب، اوس تقی عثماني صاحب چې رئیسي اوای چې ما تبلیغ مشر جوړ کو نه ولې چې د تبلیغ سره واسطه نشته، اخ فیل چې د استعمال سره داسې نه ده چې د چکمې درجه عالم ده، نه شو دنه اعلی درجه عالم پاکستان چې نشته ده، خو هغه د فیلډ نه ده، د فیلډ نه ده. دا سه اوس دی وای چې ما تاسو جمعیت المشر جوړ کو، نو موږ چوتې چې نه ده تفیل نه ده. اوس ته ټیک ته مولانا فضل الرحمن صاحب نه غټ عالمه علمیت پتا سره زیاتی، خو په سیاست باندې ته دور نه پېښ. دا سه اوس تصوف په اعتبار سره ته وته چې نه تا خپل کار ده او خپل کار ده په هر شی باندې هغه سره خپل شو پېږي. اوس مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب شو تکړه عالم ده، شو قابل ده، شو خدمات دي، اوس دې چې وایي چې تاسو ما سیاست المشر جوړ کو، موږ جوړ کو نه ولې چې د خپل فیلډ ده هغه خپل فیلډ، نو هر چا یو خپل فیلډ دی هغه چې به دې مزه کوي. نو الله جل شانو فرمایي چې زه هدایت کوم چې چاته هدایت کو هغه پر راس باندې، دا چې څوک گمراه کی الله جل شانو به الله جل شانو چې گمراه کی ولې چې په دې چې انابت نه د چې طلب نه به چې د چې طلب نه به الله پک درې کوي. او به کته ډېر مهنت وتاو کې به نه سمېږي دا چې مدرسې تبلیغ دی روي کنه بیا په لای راس باندې ډېر ګرانه دي چې راځي. ٹھیک ده مخکې الله جل شانو فرمایي ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم، او سر لوري برنواني په شی به پورتي او سر لوري برنواني عميا راندبي بوکمن ګونګوي او صمن او ارديبن. حضور صلی الله علیه وسلم چا پوښتنه وکړه یا رسول الله به چې الټا سر لوري روان ني به بده چې چرنګ. حضور صلی الله علیه وسلم ورته چرنګ الله جل شانو په شو باندې گونجي داسې په سرو باندې گونجي داسې رواني میدان حشر تبا دو په دې حالت رواني او چو ټیم پورې با دو دغه سیړان دی به بچا مونږ نه بعد به الله پاک سترګي ورکې دا شین بوت الله جل شانو دې تاسو موږ دې نه وساتي. وما اواهم جهنم، ټکانه به جهنمي او جهنم اور ده کلما خبت او چې کله دا اور لشکی مټکیږي ډیم کیږي زیدناهم سعيرا، سعير من کیږي بڑک نه چې کومه بڑک کیږي نه اشولې هغه به وته زیات کی ورو په زیاتې وي. ذلك جزاؤهم، ادا ولی دا دو بدله ده او ولی دا دو ته د سزا ولی ملو کیږي، د جهنم به ولی دا سجدا به ولی
دا وال ټکول به ولي بانهم كفروا بآياتنا ځکه چې موږ آیاتو انکار کړو یعنی کفر کړو او چې به ویلا اخرت ورځ انکار وکاو وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا چې څومره ریزه شو یعنی اډو کې کنه به اډو کې چې ډېر پروتي به دې چې داسې ګوتې ورې به چورسي ودوړېږي دې ویل کې رفاتا به چې ذره سو به هم به چرنګ دوه خپل سوچ ده کنه دې ته سوچ نه کې چې د پیدا کړی ځای ولوسای چې وکنه دی وجود و نه دی شکل و نه دی هيئت له فارموله دی نه له الله جل شانه پیدا کړل اوس هغه نه بعد واستوي چې به مچرنګ پیدا کړي نو به دوباره پیدا کول خو آسان دي دا خو ګران کار نه ان لمبعوثون خلقا جديدا بیا به پیدا کیږي اولم يروا دو خیال نه ده دا يرو ټکی چې دکنه دا خیال په معنی چي اولم يروا اې دو خیال نه ده ان الله الذي خلق السماوات والارض چې الله تعالی چې اسمانونو هم ځکه پیدا کړی دی هغه غزاد نه ده قادرون على ان يخلق مثله چې به اسمانونه پیدا کولای شي چې دور لوی دي ادم ځکه پیدا کولای شي چې دور لوی دي به دا کسان چې دی به دا پیدا کول باندې چې الله په قادر نه دا ولې نه دا قادر لاس پیدا او بل الله جل شانه فرمای کوي دي ژغېږي دي شوشاګانې دي پرې دي ستروازیګانې دي کوي چې زه داسې خو وجعل لهم اجلا لا ريب فيه یو وخت مو ته مقرر کړی دا ټیک ته دلته موږ سزا چاته نه ورکو ګور به مثال کې طور پر الله جل شانه زید بردبار خو چوک نست الله ذات انکار کوي خلق دین انکار کوي پیغمبر انکار کوي مقابله کوي الله سره خو الله جل شانه ډیل وری ولی وجعل لهم اجلا یو مقرر وخت هغه ته الله په کور سمي لا ريب فيه چې په هغه چې شک نسته ده او الته به اخلاصون نسته دا سنسته چې دوه فرشته او نه به چیرې ترپ کیله به پټی دا جاي نه پټی دا مټی دا به الته قیامت ورځ نسته ده الته به الله جل شانه اخلاص نه کی چوک به فابى الظالمون ظالمانو هر انکار کوي دا نه منو الا کفورا وجکله به وته کفر نه انکار نه کوي اسی کفر کوي انور ارشش نه انکار کوي قل اے نبی جی تو کیسه مال ته مخ نه دا شروع کړی چې دو ورته چې دو ایمان نه لري اصل وجدا د ابعث الله بشر الرسول چې یو پیغمبر دا سره دا مشت پیغمبر جوړ کړی د نعوذ بالله نو الله جل شانه ته فرمای چې نبی جی تو وایا لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي دما رب رحمت د رحمت مراد نبوت یعنی ما رب نبوت ولې چې کومه خزانه دی او چا ته نبوت ور کوي یو معنی دا کچېره هغه تاسو مالکان لله اذن لامسكتم به تاسو چاته نه ورکا رحمت ربنا بل مراد کله جل شانو د دنیا تاسو ته درکړي وي تاسو مالکان جوړ کړي چې خلکو ته مثال جا ته رزق ولکړي چې ته خلکو ته مثال مال او دولت ورکه ته اولاد ولکړي ته دیشي ولکړي ته دې بیا مو چاته روپۍ نه ورکواله نه مو چاته اولادونه ورکول لور به مو بچانه واچلیدل سره روپۍ به مو بچانه واچلیدل ولی خشيه الانفاق ویل به چې ختم نسی انسان خو وکانه الانسان قطور انسان خو د ډیر بخیل شو لاله چیله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه لو کان لابن ادم وادیان دو وادیان دي من الذهب د سرو زرو او د سپینو زرو او د سرو زرو وادیان دي نو هغه وجود به دې چې وای کاش چې یو درېمه وي او بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ولدا ګډه نه د دنیا نشي ډکوله دا به کبر خاور ډکای هاي تخپل له کبر نه ډیر څه ډارېږي سره سوچو کېږي نه چې یو دیوال ته دې ورمخ سي یو ته دې ورشا سي او باندې سره در باندې بند کي دا په منو سګي در باندې واچي بیا 15 منټه 20 منټه چوک ته ناسي بیا ته روان سي اته ناره په کې مجو دا ټول نه لاړ سي هر وینه چوک اته یک تنها ور پریږ دي بیا سوال ولته رئیسي او پښتنه ته نه وکي
ډېر عجیبه حالات وي. سوال جواب ورچا نه کېږي. اساني به وي که نه نور بل سوال ورچا